د نادرا له طرفه د خوشحالۍ خبر ده، ځکه په پاکستان کې خو د خوشحالۍ خبر تاسو ته نه میلاویږي، خو نادرا والا یو محکمه ده چې په هغې کې یو ذره چې دی غزاره پکې شته، لکه زیاته مشکله چې دی دا تاسو ته په هغې کې نه جوړېږي. د هغو له طرفه یو د خوشحالۍ خبر راغلی ده چې ستاسو دپاره نادرا والا یو غټه اساني جوړه کړې، ځکه چې موږ کم شناختی کارډ جوړو اکثر هغې ته موږ په دفترو په دې ځایونو کې په لینونو کې تاسو د خپل موبایل نه هم جوړولی شئ، خو ځینې کسان چې دی هغه دفتر ته هم ځي، دفتر ته ځي نو هلته کې لینونه او موږ ته مشکله چې ده هغه جوړېږي. نو اوس نادرا نوي مشینان چې دي هغه راغوښتي دي. نوي مشینان څنګه راغوښتي دي؟ لکه څنګه چې اے ټي ایم مشین دی، اے ټي ایم مشین به تاسو لیدلی، د دې نه مخکې به چې موږ د بینک نه روپۍ راایستلې نو موږ به په لینونو کې ولاړ وو، روپۍ چې دی هلته کې به یې جمع کولې او راغستلې به یې، نو په لین کې به ولاړ وو، نو روپو ته راغستو ته هم په لین کو. اوس اے ټي ایم دی ډایرکټ چې لاړ شي نو ډایرکټ د اے ټي ایم نه چې دی ته رایستی شي. نو اوس نادرا چې دی هغه هم دغه شانتې مشینان چې دي جدید مشینان هغې راراښ کړي دي چې دا به بهر ملکونو کې چې دی دا وو، خو دلته په پاکستان کې چې دی دغه ټکنالوژي چې دا نه وه. نو اوس هغو دغه مشینان چې دي هغه پاکستان ته راوړل، پاکستان ته راوړل چې د هغې نه تاسو په ټایم باندې چې دی د شناختی کارډ اپلائی چې دا کولی شئ. لکه تاسو د شناختی کارډ اپلائی کوئ، درخواست د هغې دپاره جمع کوئ، نو درخواست چې دی دا تاسو جمع کولی شئ، هلته کې جمع کولی شئ او چې کم ټایم کم دغه غواړئ نو هغه هم ورکولی شئ، او شناختی کارډ چې دی دا به تاسو ته هم میلاویږي. که تاسو کتلي په بهر ملک کې چې موږ کله د اقامې بطاقې دپاره چې دی اپلائی کوو موږ ته په اسانتي باندې میلاویږي، او پاکستان کې چې دی دغه مشینان دي نه دي لګولي، نو دوی تاله چې دی لیټ درکوي. اوس دغه مشینان چې دي دا په پاکستان کې شروع شوي دي، په ځینې ځایونو کې اوس لګېده شروع شوي دي، په راتلونکي وخت کې به په ټول پاکستان کې چې دی دغه به لګي. نو تاسو دغه فایده چې دی دا اوچتولی شئ چې په ټایم به ځان له شناختی کارډ چې دی دا به تاسو حاصلولی شئ، او په ټایم باندې به بهر چې دی تاسو د هغې لپاره اپلائی کوئ، لکه څنګه چې موږ د اے ټي ایم نه روپۍ راوکاږو نو دغه شان د شناختی کارډ لپاره تاسو هم اپلائی کولی شئ.